الرحيم. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. کچا اوگا، کچا پیاز، کچا گندانا یا بل بدبودار شی چا اوس فوري خوړلې دی، خولې نه ډډوز او اسخابین خیږي، بدبو او اسخابین ختم کړی نه دی او جمعات ته ځي او د جمعات ته تګ منع دی. اوس یې تازه کچا پیاز خوړلی دی یا یې کچا اوږه خوړلې ده او یا یې ګندانه خوړلې ده. ګندانه د دې پیازو په شان یو شنه پاڼی او اسخابین کوي او کور کې به هم تراویح لمونځ نه کوي چې تر څو یې خوله صفا کړي وي. ټوتپیس یا مسواک یا ورپسې داسې خوږ شی چې هغې سره دا اسخابین ختمیږي بیا لمونځ کوي. جمع له هم نه راځي، جمع له خاص هم تاسو نه راځئ چې لا دام پکې واورئ. پیازو نه منې کېږو نو جمع نه به څه شو، منې به شو. مونږ ډېر ګډوډ روان یو، خطا روان. هر کور کې بلمازه هلک جینۍ نر ښځه شته که نشته؟ ښه بس او ستاسو کې نشته ماشاءالله، ستاسو هم نشته دی، ستاسو هم نشته ماشاءالله. کار سم شوی دی ورو. خدا یوازې د خپل کور خبر نه د ټولې محلې فکر به کوي انشاءالله. صحیح چې د چا 100% مونځګزار دي تاسو به یو 2 رکعته نفل شروع کوئ چې الله پاک زمونږ د امالت 100% ټول مونځګزار کړي. خوښه ده تاسو بیا د خیرونه برکتونه وګورئ، دا خوشحالۍ به وګورئ. اوس هم روژه را روانه ده. نو بهرحال دې موضوع ته راشئ. موضوع دا ده چې کچا اوږه، کچا پیاز، کچا ګندانه یا بل بدبودار شی چا خوړلی دا بدبو یې د خولې نه ختمه کړي ني او د دې نه بغیر جومات ته ځي، جومات ته تلل منع دي او د ضرورت په وخت کې بیا جایز دي. 1900 اول نمبر 1701 نمبر حدیث شریف دی 1701. اوس دا وایو راځو ورلدي، دا خو صرف عنوان شو که نه، دې لاندې به اوس تفصیلات وایو، نوی باب شروع شو. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سیدنا زمون سردار حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نه دا حدیث روایت دی. عبدالله هم صحابي دی او پلار یې عمر رضی الله عنه هغه هم صحابي دی. دواړو نه د الله پاک راضي شي. الله پاک دې خپل ځان نه راضي کړي. الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال چې شک پکې نشته نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم من اکل من هذه الشجرة چا چې دا بوټی وخوړو یعنی الثومه یعنی اوږه، چا چې دا بوټی وخوړو یعنی اوږه وخوړه فلا یقربن مسجدنا نو دی زمونږ جومات ته نږدې هم نه راځي، زمونږ د مسلمانانو جومات ته دی نږدې هم نه راځي ځکه خولې نه یې بین خیږي. متفق علیه دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری رحمه الله کتاب الاذان باب ما جاء فی الثوم والبصل والکراس او صحیح مسلم شریف کی کتاب المساجد باب نهی من اکل ثوما او بصلا. امام احمد رحمه الله مسند احمد شریف کی، امام ابو داود سنن ابو داود شریف کی، امام ابن ماجه رحمه الله، ابن حبان مصنف ابن ابي شيبه کی دا شان بهقی دا حدیثونو د کتابونو د مؤلفینو نامی دي. ولې ګڼ شمېر کتابونو کې دا حدیث مبارک راغلی دی. وفي روایت لمسلم او د مسلم شریف په یو حدیث کې داسې راغلی دي مساجدنا زمونږ د مسلمانانو جماعتونو ته د نږدې نه راځي، زمونږ د مسلمانانو جماعتونو ته د نږدې نه راځي. د حدیث په شرح کې بیا علما فرمایلی دي چې د حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایل چې من هذه الشجره دا بوټی خوړلی نو دې بوټي نه څه مراد دی؟ پیاز یا اوږه ده. نو چې چا دغه شانتې یو بل روایت کې راغلی دي من اکل فجلا فلا یقربن مسجدنا چا چې مولی خوړلی یا دې زموږ جومات ته نه راځي. علما فرمایي مراد صرف پیاز، اوږه، مولی، ګندانه نه ده بلکې هر هغه بدبودار څیز دی چې د هغې د خوړلو د استعمالولو نه بعد د انسان نه بین خیږي جومات ته دې نه راځي. جومات ته دې نه راځي دا مطلب نه چې دته چوټه میلاو شوه، دا زورنه ده، زورنه ده.
ګورئ تاسو په دې ښه پوه شئ دعوت ټولو ته شوی دی کارډونه ټولو ته تقسیم شوي دي شادي حال ته ننوځم ما له کارډ هم راستولی دی او بیا هم زه په ګیټ څه کړم رئیسار کم راته وایي ته ځه ته مه راځه نو دا عزت دی که بې عزتي ده نو دا اذان چې وشو ټولو ته شوی دی ما ته هم دعوت شوی دی را روان شوم ما ته وایي ستا نه بیل خیجي مه راځه داسې چوټ خو میلاو نه شو ما له خو په دې خفګان پکار دی خو ولې نه درځم وایي اول د خپل ځان نه دا بدبو لرې کړه د نسوارو بنتې خیجي د سګرټو بنتې خیجي د پان چار څه شي خو چې بوی خیجي تر څو پورې چې دا بوی ځان نه لرې کړی تر هغې پورې به جومات ته نه راځي دغه شانتې د چا د کپړو نه بوی خیجي جمعې کې خو ګزاره کېږي دا اوړي کې بعضې کس خوله شي د هغه د خولې نه هو داسې بین خیجي سمه شکریا ادا کوي خلک ترې تنګ وي یا دغه شانتې تیلي وي تیلي یا د میانو کار کوي د میانو څخه بنتې خیجي یا دغه شان موچي دی مصري دی چې هر څه کار کسب والا دی د کار په جامو کې را روان دی ډایرکټ جومات ته صفونه هم خراب فرش هم څښاکو تورې خپې دي د ګریسو دی چې چوټي کوي او بیا کور ته ځي څنګه ځي ځان له پوره د خاورو تیل راوالي او لاسونه پرې مږي او بیا چې کوم د هغې دپاره نورې بلیچونه او شوړې ځان ته نیولي تر هغې پورې دی پاکې جامې نه چې ښې ځان سپین کړی ني او بیا پاکې جامې په دفتر کې را ځوړندې کړي هغه واچي تا ته دا پته هم نه لګي چې د وختي کار کول او جومات ته څنګه راخوشئ همدغه مصري دی شادي حال په خوا کې د ده مصري خانه ده واده وینا هم ورته نه ده شوي او بیا جامې زر زر بدلې کړي د هغه غلا د روټۍ دپاره او لا چې وي مصري خو څوک یې پېژني نه چې دا مصري رښتیا ووایه ستاسو په شادي حالونو کې څومره مصریانو خوراک کړی بې وینا غل دی تلو غل راتلو ډاکو خو د هغې دپاره جامې بدلې کړي زه دا خبره نه کوم دا خو موږ ډېر ځل کړې ده تاسو ته هم شادي حالونو ته هم به ځئ چې دا ټیپ پکې غږېږي دغه شادي حالونو ته هم به ځي په دا کپره ورته ورموړ کوي او دومره کلک سترګې دي ټیپ هم پکې غږوي او عالم ته هم کارډ لېږلی دی حاجي صاحب ته هم د بیت الله دیدار کړی دی هغه ته هم کارډ لېږلی دی امیر صاحب ته هم کارډ لېږلی دی مجاهد ته هم پیر صاحب ته هم کور د دغه نه مو ډک شه دا څه اډمتوب خو پهله بند که بیا دې پنځو ته دعوت ورکوه سم خیال دی تا ته به څوک د چیلم دعوت درکړي چې یو کش راکړه دا عزت دی که بې عزتي ده څه حال مړه په موږ شوی دی یار والله ډېر خراب شوي ډېر خراب شوي وایي دا پکې اوس مونږ د ډي جې اډر ورکړی اډر ستا په کپاره موړ شو ستا د دغه ښځې په سر موړ شو چې هغې ته دې حد ته ورسول نو خو ځان له یو خبره دا په خپل ځای پرېږدئ دا خبره ده ګوره دغه مصري د غلا د روټۍ دپاره کپړې څه کولی شي بدلولی شي او د مانځه دپاره بیا کپړې نه شي بدلولی ده ته دا وینا ده چې تر هغې پورې به جومات ته نه راځي چې تر څو پورې دا کپړې صفا کړي نه او خوله دې صفا کړي نه او وجود دې صفا کړي نه تاسو دې ښار کې د مصریانو په خوا کې چې کوم جومات وګورئ مړه چې ورننوځي ته به وایي چې دا سمه مصري خانه ده جومات صفونه داسې تک تور او کاغذ سره لږ جوخت ودرېدي که نه او تا سپینې جامې اچولي ښایسته کاټن تک سپین جامې اچولي که نه او لږ ورسره ولګېدې نو بس په هغه ولاړه به پیمانه او دا یوازې د دې مزګزارو خبره نه ده په جومات کې ملایکې وي ملایکې د بدبو نه لرې تښتي ملایکې د بدبو نه لرې تښتي همدا وجه ده وایي چې کوم مانځه دپاره مسواک استعمال شي حدیثونه خو تاسو ته یاد دي د مسواک والا مسواک چې استعمال شي نو 100 درجې دا مونځ زیاتېږي او 10 درجې دا اوس مونږ د سهار 2 رکعاته فرض وکړه که نو 2 رکعاته سنت 4 رکعاته دا 4 رکعاته چې ته 80 ځل کې دا څو شو 280 پیسې نه دي کې نظر به حساب کړی وي څو شوې 280 رکعتونه 280 رکعتونه څوک سهار کې کولی شي او چې مسواک مې ورله استعمال کو زما عملنامه کې 280 رکعتونه ولیکلي څومره اوچت عمل دغه شان خوشبو ځان لوالو خوشبو نه ده دا ځان لوالو قیمتي اوس په دې لارو کې هم ګرځي دومره الله په دې مسلمانانو رحم کړی یو خوشبو بوتل ځان سره کېږو او د هغې نه د جومات ته چې کله ځو یو پشم ترې نه لګو نو دې سره چې دا کوم مسلمانان دي دې ته هم یو ساعت له خوشحالي میلو شي د خوشبو ذهن به معطر شي منور شي لږ او یو ملایکې چې دي هغه به هم نږدې راځي خوشحالېږي الله پاک د پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي زنانه به بدبوداره شی ځان دلته کوي بیا مانځه ته ودرېږي او دا ښه سوال دی زنانو کچه پیاز خوړلی دی کچه اوږه کچه مولی ګندانه خوړلې ده یا داسې به ووایو چې غوجلې صفا کړې ده بوی انتې خیږي او د مانځه ټایم پرې رالو نو تر هغه وخته دې مانځه ته نه ودرېږي چې تر څو پورې کپړې جامې او خپل وجود خوله لاسونه خپې څه چې خیرن دي دا چې تر څو پورې صفا کړي نه تر هغې دې مانځه ته نه ودرېږي ګورئ دا مونځ چې دی دا د بادشاهانو د بادشاه په دربار کې حاضري ده کم از کم دومره خو وګڼو که نه لکه شادي حال ته څومره موږ او تاسو په ځان خواري الله دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک دې سره یو دا ضروري خبره هم ده یاد وساته خیر د خپل سوال دا خبره هم ضروري ده دا خو د ظاهري بدبو خبره وکنه ظاهري بدبو اوږه شوه پیاز شو ګندانه شوه مولی شوه نسوار شوه سګرټ شوه پان شو بل څه خولي دي اب ځان نه صفا کوي
دې سره سره مسلمان چې جمعات ته ځي کنه دی به مکمل ځان نرمي. حدیث کې راغلی دی دا اوږې به څه کوي تاسو دا به نرمې ساتئ. نرمې د دې څه مطلب دی خوی به دې بالکل پوس شي پوس نرم سخت خبرې سخته وینا خولې نه خو مې ظاهري بدبوی نه خي چې خو هغه خبره چې کوم هغه د سړي په ړسه کېږي بده لګي غشي دي سب او د داسې خولې نه من پرهیز کوم په جومات کې لاس خپا غلط نه استعمالوم چې هغې سره بل مسلمان ته تکلیف میلو شي. په سجده کې لاسونه به داسې کولو نه ږدم چې بل لاس سره سجده نشي لګولی. دغه شان په رکوع کې په قاعده کې به داسې نه کښېنم چې بل ته تکلیف. مطلب د دې نه دا دی تاسو پرې ښه پوهېږئ سمجدار خلک چې دا د تکلیف په بنا باندې چې بل ته پې څه کېږي په دې مولی او ګندانه وغیره باندې بل ته تکلیف کېږي د تکلیف په وجه نو کم از کم په جومات کې به بل چا یو بل له تکلیف بالکل نه ورکوو. هسې مسلمان خو هغه دی مسلمان کامل مسلمان هغه دی چې د ژبې او د لاس خپې د ضرر نه نور مسلمانان محفوظ چې چاته خیر نشي رسولی نو چاته تکلیف هم نه رسوي. نو د داسې گفتګو نه په جومات کې پرهیز وکړو چې بعضې کسان داسې که نه و یاره جومات ته راځه والله درځم مړه خو هغه فلانې هر وخت خلکو ته خبرې کوي رټي دګي سړی زموږ جومات کې خو شکر دی داسې څوک نشته دی چې رټلو د ګلو والی خو نورو جوماتونو کې داسې وي یاره د فلاني جومات ته والله زړه نه کېږي مړه هلته خلک وي رټي دګي بدې ردې وایي استنجا دې وي داسې ونه کوي استنجا به داسې کې بعضې یو کس وي مشري که نه هغه پوره منیټري کوي او داسې ګرد او داسې مه کوه دا بلخ بلوه دا مه بلوه دا تلاوت داسې څوک کوي پوره دغه کوي دغه منه دي دا خو بالکل ناروا دي په جومات کې چې دا خبرې اترې کوي بل له تکلیف ورکوي بل بې عزته کوي او په ځان هم نظر واچو چې جمع مونږ وکړه او په دغه کې یو فیضار کې وځو او یو مسلمان دی بیمار و یا داسې به ووایو چې ستړی شوی په وخت برابر شوی نه دی مانځه ته عذر دی نو چې هغه راننوتو که نه نو مونږ او تاسو ورته یو ګل ټول په شریکه لګو لګیا یو څوک ورته څه وایي لاټین به دې راخستی و که نه څوک ورته وایي دا ستا د راپاڅېدو ټیم دی لږ وختي راځه که نه د خولې پورې سپی تړلی دا خراب مسلمان دی. سترګې بچې ته کې دا تا چې کوم مونځ کړی دی استغفار کوه چې خدای پاک یې قبول کړي الله پاک دې زموږ په حال رحم او بیا مانځه نه پس که خوري صحیح ده پیاز دې هم خوري اوږه دې هم خوري ګندانه دې هم خوري بیا او هغه دغه عذر کې رالو دا پاتې شو که نه د ضرورت د وجې نه ضرورت دا چې د معدې بوی دی او دا د مانځه وخت چې دته نږدې دی دته پته ده که نه دغه وخت کې دې اوږه خوري نه ده سره او که خامخا ورته د اوږې ته ضرورت وي لکه بلډ پریشر مریض ته ډاکټر ویلي دي حکیم طبیب ورته ویلي دي چې ته یو غوټه پیاز اوږه خوره نو هغه دې بیا داسې کوي چې د دې دا تیزي دې لږه په بګار مړه کوي او لږه دې بګار کوي بیا چې کچوي نو بیا دې د مانځه نه پس خوري